یو کس مسافر شو په روژه کې، هلته روژه وخوړله، واپس راغی خپلې روژې شروع کړلې. یا یو کس په حالت د رمضان په منځ کې بیمار شو یا په شروع کې بیمار شو او د 5 روژې وخوړې 6 روژې وخوړې بیا ټیک شو، بیا د رمضان نور روژې نیولې، په ده باندې 2 روژې رالې، 2 روژې وخوړې یا 15 وخوړې، هر څومره چې وخوړې خو روژې یې وخوړې، بیا ټیک شو او د خپل د رمضان د روژې جاري ونیولې، ساتلې روژې ونیسلې د رمضان. خو ده چې کومې روژې خوړلې دي هغه خو ده خوړلې دي. اوس د اختر په سار باندې دا سړی مړ شو، د اختر په سار باندې دا سړی مړ شو، نو چې دا سړی مړ شو نو په دې سړي باندې نه فدیه شته دی نه د دې روژو قضا شته دی، ځکه الله ورته اختیار ورکړی چې فعدة من ایام اخر، کله نور ورځ په نور ورځو کې بیا ونیسي، نو دته د نور ورځو هغه مهلت الله ورکړی او هغه مهلت دته میلاو نشو، لکه د اختر په ورځ باندې مړ شو کنه، نو د نور ورځو مهلت ورته میلاو نشو، په دې سړي باندې فدیه هم نشته دی، نه پې دا وصیت شته دی چې دی به خپلو وارثانو ته دا وصیت وکړي چې زما روژې ما خوړلې دي زما فدیه ورکړه، نه په وارثانو خو د وصیت هم وکړو د ده باندې د دې خبرو فدیه نشته دی، ځکه الله ورته چې کوم مهلت ورکړی هغه مهلت دته میلاو نشو. دغه رنګې مسافرو په سفر کې و، روژې وخوړه، 2 وخوړې، 3 وخوړې او واپس راغې، نور روژې ونیسلې او د اختر په ورځ باندې وفات شو، په ده باندې د دې نه فدیه شته دی نه پې ګناه شته دی. من ایام اخر وعلى الذین، او په هغه کسانو باندې یطیقونه چې هغوی طاقت لري د روژې، فدیه فدیه ده، طعام مسکین د یو مسکین طعام. دا ابتدای اسلام کې لومبی چې کوم دی دا حکم و چې کوم سړي به روژه نیولې شوه به روژه ونه نیوله، نو د هغې په بدله کې به ورته الله پاک جل فرمیل چې د دې روژې په بدله کې فدیه ورکړه، د دې روژې په بدله کې فدیه ورکړه. فدیه څه وه؟ یو مسکین سار او ماښام مړولو، په مړه خېټه هغې له ډوډۍ ورکولو. او بیا علماو د هغې نه د نبي علیه السلام په دور کې 1 کاسه و ساع به ورته وي، نو که کجوري به وي یا وربشي به وي نو 1 ساع دا چې کوم دی د 1 کس فدیه وه، او که غنم به و نو دا به 1/2 ساع د 1 کس فدیه وه، 1/2 ساع دا به د 1 کس فدیه وه. په اوسني حساب سره په علماو حساب کړی دی نو د ګرامونو په اعتبار سره 3 کیلو 150 ګرام 280 ملي ګرام دا د 1 ساع مقدار راځي. نو مثال دا نور خبرې په سیوا کاړو 3 کیلو او 200 ګرام شویاړو، 3 کیلو 200 پاکستانی کیلوګانو سره، نو چې 3 کیلو او 200 ګرامه دا چې کوم دی 1 ساع شو، نو 1/2 ساع د شو 1.5 کیلو او 100 ګرامو، نو تقریبا 1 کیلو او 600 ګرامه دا 1/2 ساع شو، دا 1/2 ساع شو. نو خلک په کم 2 سیره یادي، خو هغه سیر چې د کیلوګانو سره اوتلی نو هغه سیر د دې کیلوګانو نه کم حسابي سیر، نو دا تقریبا 1/2 ساع دا 1 کیلو او 600 ګرامه اندازتن دوره چې کوم دی راځي، نو دا د 1 کس دغه وه دا فدیه وه. نو په هغه ابتدای اسلام کې دا حکم و چې کله یو کس په روژه د طاقت مطابق لکه طاقت په یې خو روژه به یې ونه نیوله، نو دا حکم دا اختیار ورته و چې ته به د یو کس په چې کوم دی سهار او ماښام موړږې بس ته روژه مه نیسه، ستا د روژې هغه ثواب وشو، یعنې ستا باندې د دې روژې ګناه. خو دا په ابتدای اسلام کې و. بیا وروسته الله پاک جل جلاله چې کله دا حکم راولېږو نو د دې سره بیا دا حکم چې کوم دی منسوخ شو، من شهد منکم الشهر فلیصم، نو بیا دا حکم منسوخ شو. معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمایي چې د مونځ او د روژې په دې حکم کې 3 پیرې تبدیلي راغلې ده، د مونځ او د روژې په حکم کې 3 پیرې چې کوم دی تبدیلي راغلې ده. معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمایي چې مونږ کله مدینې منورې ته هجرت وکړو، نبی علیه السلام به ایام بیز یعنې د میاشتې 14 14 15 او یوم عاشورا د 10 محرم دا روژه دا فرض دا مونږ نیولې. بیا الله پاک جل جلاله دا آیات نازل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نو بیا مونږ ته دغه روژې منسوخ شولې، فرضیت منسوخ شو، او بیا مونږ د رمضان د روژې نیسلې، نو که چا به نیسلې نو ټیک وو، که چا به نه نیسلې نو فدیه به یې ورکوله. نو بیا الله پاک جل جلاله دا آیات چې کوم دی راولېږو من شهد منکم الشهر فلیصم، نو په دې آیات سره چې کوم دی دا خبره لازمي شو چې هر سړی چې کوم دی دا به روژه نیسي، فدیه پکې بیا نه وه. د هغې نه وروسته خو د روژې ترتیب به دا و چې سړي به چې کوم دی سهار روژه ونیسله، ماښام به یې ماته کړله، چې د ماښام به څه ټیم اوده شو د ده بیا روژه شروع شوله، بیا به روژه شروع شوه. یو کس هغه زمینداري وکړله پټي کې چې کوم دی، او چې کله ماښام راغی نو ښځې ته یې ماله ډوډۍ راکړه،
روژه وه روژه ماتې راله وړه نو هغه ستړی شو چې څو واره ښځې روټۍ راوړله سترګې ورغلې نو بیا روژه شروع شوه نو سارې بیا چې کوم دی په لوږه خېټه باندې لړ هلته په ټي کې بېهوشه شو چې بېهوش شو الله پاک جل جلاله په هغې باندې دا آیات نازل کو الله پاک بیا وفرمیل احل لکم لیلة الصیام الرفث نو دې آیات سره بیا صرف او صرف د اذان سره چې کله به غروب آفتاب وشوي نو ماښام به شو روژه به یې ماته کړه تر ساره پورې بیا د جما حکم هم پکې راغی او دغه رنګې د خوراک څښاک حکم پکې هم راغی سړی به ودې کېدو نو هم په ودې کېدو سره دغه روژه نه شروع کېده نو معاذ بن جبل رضی الله عنه وایي چې درې پېرې دقه رنګې دغه حکم راغلی دی د روژې درې پېرې په دې کې تبدیلي راغلی ده وعلى الذين او په هغه کسانو باندې یطیقونه چې هغوی طاقت لري د دې روژې فدیه ده او بعض مفسرین چې دینه مراد چې کوم دی شیخ فانی دی او دایمي بیمار چې سړی داسې بیمار دی چې دغه د ښه کېدو امکان نشته دی دغه دپاره فدیه ده یا یو سړی داسې بوډا دی ډېر زیات بوډا دی د ډېر بوډاوالي د وجې دې روژې نشي نیولی نو د ده دپاره فدیه ده او یا د دې نه مراد چې کوم دی سرسایه ده چې سرسایه ستاسو باندې د یوې سرسایې په بدله کې چې کوم دی یو ساع یا نیم ساع چې کوم دی نیم ساع چې کوم دی د وربش دغه دی غنمو او یو ساع د وربشو یا د کجورو دی یا د سرسایه مراد ده نو ټول ته مراد کېدلی شي